عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني مقبوس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام علماء کرام دغه عظیم اداري روح روان او دغه اداري سربراه او مشر او دغه مبارک اجتماع روح روان حضرت مولانا قاری احسان اللہ سے محترم رور حضرت مولانا امین الرحمن سے قاری حمید اللہ دیروی سے گن شمیر کے دلتا کی ناس علماء کرام طلباء کرام او د دې مبارک اجتماع ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانانو رونو د جمعه مبارک او رسم دا او د الله تبارک وتعالى په دغه مقدس کور کې زمونږ او تاسو دغه راجمع کېدل په دې غرض او مقصد باندې دي چې الحمدلله تاسو دیر شو بچو او ستاسو دیر شو کشرانو دا اللہ تبارک و تعالی دا مقدس کلام اغی کی پیادو باندې ختمون هم کړی دي او دا یادو دا ختمون نرستا دور دا قرآن دا قاری سے بسر هم کړی دي ناظره باندې دا قرآن ختمون هم شوی دي او نن دا اغی عظیم خوشحالی مقامان دی منگو تاسو دل تراجم شویو دغستاسو دیرش بچی کہ دا اللہ دا مقدس کلام ختمونے کڑی دی نو دا دیرش ختمونے ندی محترم و عزیزانو دا دی حافظانو تا اندازہ لگی او دا دی علماء تا اندازہ لگی چی دا یو بچے دوی سحر دا تحجد و پٹیم کرا پاسای او دا 3-4 گھنٹے اغی دا سحر دا ناشتے پوری لگی دا قرآن تلاوت کئی یو حافظ قرآن دا 10 منٹو نوالا پو وقت پوری پاسانی سر سپارہ ختم ہولے شی نو درے سلور گھنٹے کے دا 15 سپارے تلاوت جوڑے گی نو دا یو آیت مبارکہ دے یو حافظ قرآن سو زل اڑولے دے دا یو رکو دا دے قرآن دا بد سو زل اڑولی وی نو دا دیرش ختمون دا پزرگونو دا قرآن فاق ختمون دی او دانن چی منگا و تاسو کم مجلس کرا جمعیو نو دا اجتماع دا اغا زرگونو ختمونو دا قرآن فاق دا غی خلاصہ او نچوڑ دے دا اغا مبارک اجتماع دا لہذا محترم و عزیزانو دا علماء کرام دا انسانیت او دا امت خیر خواہ خلق دی دا سے مبارک و اجتماعاتو کے دا سے دا خیر و دا برکت لمحاتو کے اغی دا خپل دوستان و خپل مسلمانان رونا دا دزان سر درا جمع کولو کوشش کئی لہذا محترم و عزیزانو دا دوارو جہان و سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن فاق دا ختم پا موقع دا مسلمانانو دا حاضری دمر فضائل او برکات بیان کری دی کہ انسان اغی تا حیران پاتی شی پا دی وجہ باندې دغا علماء کرام اغی دی مبارکو لمحاتو کے دا خپل زڑپور خلق او زان تا نزدے خلق اغا پا دی موقع باندې دا زان سر را جمع کئی دی دا پارا چھے دغا خیر او سعادتونا او دغا برکتونا دا دی طول حاضرینو تا چی کم دے سیب نصیب شی دا ستاسو بچی دی دے باندې نظر واچوئی او دارنگی سینے سر قرآن جوخ کڑے نیولے دے
او پسینه کې دننم د الله دا کتاب محفوظ شه او نن الحمدلله دغه علما ورته پګړی ور په سر کړي او دغه معاشره ته دا بچی به اوس د دغه پګړو په حالت کې او د قرآن د حافظانو په شکل کې وړاندې کوي. دا د مدرسو کردار دی محترم عزیزانو. دا علماء کرام په دې وجه باندې دا دومره ګڼ مسلمانان را جمع کوي په دې اجتماعاتو کې. نو د دې یو څو وجې یو وجه په هغې کې دام وي چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام د قرآن د ختم د موقع ډېر لوی فضایل بیان کړي، د مسلمانانو د حاضرۍ ډېر لوی فضایل بیان کړي. نبی علیہ السلام فرمایي و شپېته زره فرښتې الله را اولیږي او دا د دې مجلس نه چاپېره ناستې وي او نبی علیہ الصلاۃ والسلام د هغې یوه ذمه الله تبارک وتعالی د دې فرښتو یوه ذمه داري لګولې وي چې د دې مجلس په اخره کې دا حاضر مسلمانان دا به خدای ته لاس پورته کوي او دعا به غواړي. نو دا شپېته زره فرښتې به رب العالمین ته دا درخواست کوي، سفارش به کوي چې رب د دې خلکو دا دعا قبول کړه. نو یو دا د ډېرو لویو فضایلو حامل چې کوم دی اجتماع وي. په دې وجه باندې دا علماء کرام دا خپل دوستان او دارنګې دا متعلقین دا دې اجتماعاتو کې ځان سره را جمع کوي. او دویمه دا د محترم عزیزانو د دې اجتماعاتو په توسط باندې د دې مدارسو کردار دا دې قوم ته چې کوم دی وړاندې شي چې دا مدرسې دا زما او ستا په 100 روپۍ چانده باندې روانې وي او دارنګې ټول کال کې په دې کې یو خدمت روان وي. د دغه اجتماع په توسط باندې تاسو ته دا خبره ښکاره شي او دا خبره تاسو ته او دا پیغام درکړی شي چې دغه مدارسو کې ستا په دې 100 روپۍ باندې په دې ټول کال کې څه کېږي. نن دغه 13 کسه د قرآن حافظان چې د الله دا مقدس کلام 13 واړه پارې کلام دا نن د هغې په سینو کې محفوظ شه، علما ورته پټکې ور په سر که. نو چې تا 13 کال د دې مدرسې سره کم تعاون کړی ستا په هغه تعاون باندې نن دا حافظان چې کوم دی صاحب تیار شو او د قیامته پورې چې څومره حافظان دا د دې ادارې نه وځي دومره اجرونه او ثوابونه دا به الله ستاسو عملنامه کې لیکي. لہذا محترم عزیزانو نو د دغه مدرسو افادیت د دغه مدرسې د هغې په معاشره کې د دین او د قرآن هغه خدمت دا د دې اجتماعاتو په توسط د دغه دیندار خلکو او دارنګې دغه د قرآن او د مدرسو سره د محبت لرونکو خلکو هغې ته دا خدمات د مدارسو وړاندې شي چې کوم سړی راشي او د علماو سره د اجتماع کې ناستی 3-4 غنټې د مونږ سره جمعات کې ناستی او د مدرسه کې ناستی. دا د دې خبرې دلیل دی چې دا دیندار او نیکان خلک دي. د دوی سره کې د مدرسې اهمیت شته، د ده سره کې د علماو قدر او د ده سره کې د قرآن احترام شته. ځکه دی دا 3-4 غنټې د دینی مدرسې له د علماو له ورکوي. نو دا مدرسو سره منسلک خلک دي، د دې خلکو په دې تعاون باندې دا مدارس ودان او آباد دي. دغه مدرسې که مونږ د علماو ته تاسو یوازې پرېږدئ دا مونږ یو میاشت هم نشو چلولی. دا د مخلص دیندار مسلمانان د هغې دا اخلاص او تعاون دی، د هغې په برکت باندې نن الحمدلله دا مدارس ودان او آباد دي. نو دغه مخلص مسلمانانو ته د اجتماعاتو کې دا خبره وښودلی شي چې دا ستا اخلاص دی، ستا د مدرسې سره تعاون دی، ستا په هغه 100 روپۍ تعاون باندې دغه حافظان او دغه قاریان دا معاشرې ته حواله کیږي. بیا به دی د قرآن خدمت کوي، د دې شاګردان به وي، بیا به د هغې شاګردان دا یو عظیم سمندر دی چې دا روان شه د ثوابونو او پتا پسې به چې کوم دی صاحب در رواني.